د موبایل د سکرین نه به وقفې څنګه ختموي؟ زیاتکر کسان ته دا قسمه مسله راځي د هغو په سکرین باندې اشتهارات راځي چې کله هغه خپل موبایل کولاو کړي نو په هغې باندې اشتهارات چې دي دا راځي، یا یې پکې اپلیکیشن کولاو کړی یا یې پکې نه یې کولاو کړی، خو بیا هم په سکرین باندې چې دی اشتهارات راځي. که په ټلیفون باندې خبرې کوي او موبایل یې کولاوي نو په هغې کې ورته هم اشتهارات راځي. که هغه په انټرنیټ باندې خبرې کوي که په عام کال باندې خبرې کوي، خو هغه دغه اشتهار چې دی دا راځي. د څه د وجې نه راځي؟ چې تاسو په خپل موبایل کې داسې اپلیکیشن را ډاونلوډ کړي چې د هغې د وجې نه تاسو ته دغه اشتهار راځي، یا داسې ویب سایټ یې کولاو کړی چې دغه ویب سایټ نه تاسو ته اشتهار چې دی ستاسو په سکرین باندې راځي. چې کله تاسو انټرنیټ په خپل موبایل کې کولاو کوئ نو دغه اشتهارات چې دي دا به تاسو ته راځي. چې انټرنیټ بني نو تاسو ته بیا دغه اشتهارات نه راځي. نو نن سبا چې د چا سره ټچ والا موبایل نو د انټرنیټ نه بغیر خو هغه موبایل نه استعمالوي، خو انټرنیټ پکې کولاو ساتي. نو چې انټرنیټ تاسو کولاو ساتئ، که تاسو په واتساپ باندې خبرې کوئ او که په عام کال باندې خبرې کوئ، خو تاسو ته به دغه اشتهارات چې دي دا به شو کېږي. نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه ښیم چې دا به تاسو د خپل موبایل نه چې دی دا اشتهارات په څنګه ختموئ. خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. اکثر ځینې کسان وایي ستا ویډیو چې ده دا نیمګړې ده یا دا سیټینګ چې دی دا کار نه کوي، نو هغه دا چل کوي چې دا ویډیو منځ تر منځه چې دی دا هړئ. اوس به پکې دا خبرې ځینې کسانو چې دی دا به یې په کومه اړولي او ویډیو چې دی تر اخره پورې ونه ګوري. نو چې تر اخره پورې ته ونه ګورې نو ستا په موبایل کې چې دی دغه اشتهارات چې دي دا به پکې راځي. چې کم کسان پوره ویډیو وګوري نو هغه په سیټینګ په هر څه باندې چې دی هغه پوه شي. یوازې دا سیټینګ زده کېده نه دي، د دې سره نور کارونه دي چې هغه هم کول پکار دي. نو هغه به راته د ویډیو په اخره کې ویم، خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. خو زه موبایل سکرین ته او باقي طریقې زده کوم چې د موبایل د سکرین نه اشتهارات څنګه ختمیږي. موبایل سکرین ته رالو، موږ د خپل موبایل سیټینګ کولاو کړی دغه شان به تاسو د خپل موبایل سیټینګ کولاو کوئ او په دې کې به ګوګل وګورئ. زموږ په دې کې چې دی لاندې به د یخ کې دی د لاندې طرفه دریم نمبر آپشن دی ګوګل، دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه یې دا کولاو کوو نو دلته کې به اولنی آپشن چې دی به کولاو کوئ ایډز، کوم ځای کې چې دا لیکلی دی ADS، دا چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. دا اولنی چې دی کوم چې غټ شو دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه یې دا کولاو کو تاسو به دې مخ ته راشئ، په دې کې به تاسو ته دویم نمبر آپشن ښکارېږي، دا چې دی ډیلیټ ایډورټایزز ID، دا چې لیکلی دی دا به ځان سره کولاو کوئ. دا چې کوم چې خړ شو دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه یې دا کولاو کو نو دلته کې به تاسو ته اودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به تاسو ته ښکارېږي. نو د دې ځای نه به خپل ID چې ده دا به ډیلیټ کړئ. چې څنګه یې دغه ووالو نو ستاسو هغه ID چې ده د دې ځای نه ختم شو. یو دا سیټینګ شو، یو به د دې نه بیا داسې شاته چې رالی څنګه نو دې مخ ته چې څنګه رالی به دلته کې به تاسو ته ښکارېږي اودي پټه او سپین لیکل منیج یور ګوګل اکاونټ. دا یې لیکلی دې ځای کې د تاسو د یوټیوب نمبر راتلی شي، د هر ځای نه دې ځای کې ته تاسو راتلی شي. خو دلته کې دا اودي پټه او سپین لیکل دي، زیاتکر کسان په انګلیش نه پوهېږي نو دا به ځان سره دغه شانته چې دی دا به کولاو کوي. چې څنګه یې دا کولاو کړو نو له پاسه به تاسو ته دا لیکلي چې دی دا به ښکارېږي دا کومې چیزې راځي. نو په دې کې تاسو ته ښکارېږي ډیټا اینډ پرایویسي، دا چې لیکلی دی دا به ځان سره کولاو کوي. چې څنګه یې دا کولاو کړو نو په دې کې به لږ لاندې راشئ، دغه شانتې لاندې به راشئ نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي ویب اینډ ایپس اکټیویټي، دا لیکلی ستاسو په موبایل کې چې کومې ویب سایټ یې تاسو کولاو کړي، اپلیکیشن یې کولاو کړي، د هغو هغه اکټیویټي چې ده هغه د دې ځای نه اپ کېږي. که د هغو له طرفه څه اشتهارات راځي نو د دې ځای نه تاسو هم اپ کولی شئ. نو دا چې دی دا به ځان سره د دغې ایپسونو هغه اکټیویټي چې ده او په خپل موبایل کې چې دی به ختم کوئ. نو دا چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. خو داسې څنګه کولاوئ نو لږ ټایم هلي، اکثر انټرنیټ مسله نو لږ ټایم هلي. نو د دې ځای نه چې دی دا سیټینګ به تاسو هم د ځان سره اپ کوئ. دلته کې چې دی له پاسه دلته کې به تاسو ته ښکارېږي ټرن اپ، دی چې لیکلی دی دا به ځان سره چې دی د دې ځای نه اپ کوئ. نو یو سیټینګ چې دی دا شو. دغه شانتې بیا به د دې ځای نه چې دی تاسو به لږ لاندې لاړ شئ، دا مخ چې دی دا به دوباره ځان ته بیا کولاو کوئ. څنګه چې موږ دا کولاو کړو د دې ځای نه بیا تاسو ته وښیم څنګه چې دا مخ کولاو کړو. دغه شانتې ډیټا اینډ پرایویسي په دې کې به لږ لاندې راشئ، دغه شانتې دلته به راشئ. نو دلته کې بیا ایډ کنټري دی چې لیکلی دی دا به هم د ځان سره اپ کوئ. دلته کې به تاسو ته دا ښکارېږي دا کوم چې خړ شو دا به هم د ځان سره کولاو کوئ او دا چې دی دا به هم د دې ځای نه اپ کوي. نو د ستاسو کم هر سره چې دې ته ځي نو هغه به د دې ځای نه بند شي. تاسو ته کم اشتهارات راځي، کم معلومات چې ستاسو د طرفه ځي او ستاسو د معلوماتو په دغه باندې دلته کم اشتهارات راځي نو هغه اشتهارات چې دي هغه به د دې سره بند شي. نو دا به د دې له پاسه ځای نه چې دی دا به هم د ځان سره دغه شانتې چې دی دا به اپ کوي. لاندې به تاسو ته ټرن اپ ښکارېږي دا به هم د دې ځای نه چې دی دا به اپ کوي. نو دا سیټینګ چې دی دا هم وشو. دا درې سیټینګونه چې دا د دې ځای نه وشو. بل خاص سیټینګ چې کم دی
خاص هغه ټول نه په لاس کې دی دې ځای نه به دې څه وځئ د هغې لپاره به د خپل موبایل سیټینګ کولاو کوئ دغه شانتې به خپل موبایل سیټینګ کولاو کوئ دلته کې موږ ته ښکارېږي مور کنیکشن دی چې لیکلی دی نو دا چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ دغه شانتې په هر موبایل کې دې ته جدا جدا نوم لیکلی نو تاسو به چلو کوئ لاندې به تاسو ته ښکارېږي پرایویټ DNS دی چې لیکلی دی نو که دا تاسو ته په دې ځای کې نه شو کېږي نو تاسو به چلو کوئ د موبایل په دې دغه کې چې دی دلته کې په سرچ کې به ولیکئ د خپل سیټینګ په سرچ کې چې دی ډي به ولیکئ DNS چې دا یو څنګه ولیکل نو تاسو ته به دا آپشن چې دی دا به راشي دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوئ چې څنګه دا کولاو کړو نو تاسو ته به دلته ښکارېږي پرایویټ DNS دی چې لیکلی دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوئ چې څنګه دا تاسو کولاو کړو نو دا به په آټو باندې یا به په آپ باندې یا به آټو ځینې موبایل کې ورته جدا جدا نومونه لیکلي خو تاسو به دا راکوز کوئ لاندې DNS چې د کومې سره لیکلی پرایویټ DNS دا چې دی دا به ووایي دغه شانتې دا درېیم نمبر چې دی دا به کولاو کوئ چې څنګه دا کولاو کړو نو دلته کې موږ دا کم دغه چې لیکلي ده فقره لیکلې ده نو دا به تاسو په خپل کې ولیکئ لکه DNS بیا به ډاټ وکئ بیا به ADGUARD بیا به ډاټ وکئ بیا به COM به ولیکئ لکه کام چې دا یې ولیکلو د دې ځای نه به لاړ شئ دې نښې ته به یې راکوز کړئ لکه څنګه چې موږ راکوز کړی چې څنګه یې دغه شانتې راکوز کړو او دا به ولیکئ دې ته به وګورئ د دې نه به نقل وکئ نو دا به ځان سره هلته کې چې دی دا به ولیکئ چې څنګه یې دا ولیکلو د دې ځای نه به وځئ نو ستاسو په موبایل کې چې څه اشتهارات دي هغه به د دې د لاسه چې دی هغه به ختم شي بس په دې طریقې سره به تاسو په خپل موبایل کې دا سیټینګ وکئ که بیا هم د دې سیټینګ سره ختم نه شوې لکه تاسو دا ټول سیټینګونه چې دي دا په خپل موبایل کې وکړل او د دې سره بیا هم هغه اشتهارات چې دي دا ختم نه شو بار بار بیا تاسو ته هم اشتهارات راتلل نو تاسو به داسې چلو کوئ چې خپل موبایل به بند کړئ او کولاو به یې کوئ ځکه کم اشتهارات چې را ډاونلوډ شوي دي ستاسو په موبایل کې نو هغه به دوباره تاسو ته چلیږي لکه ستاسو په موبایل کې خو به انټرنیټ کولاو و نو ځینې داسې اشتهارات دي چې تاسو دا سیټینګ کوئ د هغې په منځ کې هم تاسو ته راځي نو تاسو به داسې چلو کوئ چې د هغې لپاره به خپل موبایل چې دی دا به ریسټارټ کوئ لکه واپسي بند به یې کوئ او بیا به یې کولاو کوئ نو بیا به دا اشتهارات ختم شي او که د دې سیټینګونو سره هم ختم نه شو نو بیا به خپل موبایل چې دی دا به ریسیټ کوئ خو د دې نه بل حل نشته دی اخرنی حل دی چې په دې طریقه تاسو سیټینګ وکړو نو ستاسو په موبایل کې چې دی اشتهار به هم نه شو کېږي ستاسو چې کوم اپلیکیشن استعمالوئ نو په هغه اپلیکیشن کې چې دی هم به په منځ کې تاسو ته اشتهار نه راځي